عزتمند مسلمانانو په دې میاشت په دارالعلوم حقانیه باندې دوه عظیم مصیبتونه د دوو عظیم علماو په جدایۍ کې راغلل. یو زینت المحدثین شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رحمه الله تعالی، او دویم نن مفتی الثقلین شیخ الحدیث مولانا مفتی سیف الله حقانی سے. خو هر مصیبت دا د الله د طرف نه دی او مسلمان په دې باندې مکلف او ذمہ دار دی چې دی به پر رضا بالقضا باندې عقیده ساتي چې د الله د طرف نه کومه فیصله شوې ده په دې فیصلې باندې ما من وعن تسلیم کړی ده. زه په دې کې هېڅ خبره کول نه غواړم. د دې دوو محدثینو دا رخصتېدل یقینا دا د هغوی د ذات دپاره رحمت او نعمت دی، لیکن په نسبت سره مونږ ته دا مصیبت او تکلیف دی. هغوی ته رحمت دی. ولی هغوی الله جل جلاله د دنیا د علایشونو نه، د دنیا د دې ګندو خبرو نه، د دنیا د دې ګنده ماحول نه خپل پاک ماحول ته وغوښتل. دا د هغوی لپاره نعمت او رحمت دی، لیکن زمونږ دپاره مصیبت دی، زمونږ دپاره ازمایش دی. ځکه مونږ د دې دواړو عظیمو شخصیاتو د هغوی د افاداتو نه، د هغوی د علم نه، د هغوی د هغه خبرو چې په هغې باندې انسانانو ته ایمانی او علمي ترقي میلاویږي، د هغوی نه مونږ محروم شو. لیکن مونږ ته الله جل جلاله تعلیم راکړی دی چې ایمان والا خلق هغه دي اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه راجعون. مونږ د الله یو او الله طرف ته به واپس کیږو. د دې دواړو عظیمو محدثینو، د دې دواړو عظیمو استادانو، د دې دواړو عظیمو مرشدینو په رخصتیا باندې مونږ دا کلمه د استرجاع وایو چې انا لله وانا الیه راجعون. عزتمندو د علماو د دنیا نه رخصتېدل دا زمونږ دپاره باعث د ازمایش دی، دا زمونږ دپاره ابتلا ده چې دغه علماو مونږ ته کوم تعلیمات راکړي، آیا په دغه تعلیماتو باندې مونږ عمل کړی او که نه دی، او بیا که عمل مو نه دی کړی په آینده کې به آیا مونږ ته داسې اشخاص میلاو شي چې د هغې په ذریعې باندې زمونږ ته د ایمان ترقي میلاو شي، زمونږ په اعمالو کې اصلاح راشي، زمونږ تعلق د الله سره جوړ شي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یذهب الصالحون الاول فالاول. دا هم د قیامت د علاماتو نه دي چې نیکان خلق دا به الله جل جلاله ځان ته راوغواړي او د دې نیکانو خلقو خپل ځان ته راغوښتل یقینا دا د هغوی دپاره راحت دی. ځکه دنیا دا دارالابتلا ده، او کوم انسان چې د دې ابتلا او د ازمایښونو جدا شو او الله طرف ته لاړ، یقینا دا د هغه دپاره د خیر ذریعه ده، یقینا دا د هغه دپاره د راحت یو سبب او سامان. او وی فرمایل چې اول فالاول یو په یو باندې بځي، لیکن چې کوم خلق پاتې شو نو وی فرمایل چې ویبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر. دا چې کوم پاتې کېږي دا هغه بیکاره خلق دي، دا هغه ګنګ دی، دا هغه سر دی. لکه پخواني زمانې کې چې به مور او خویندو به
په کور کې غنم پاکول نو په هغې باندې به د پاسه ګنده ګنده بوس راغل وربشې به پرې راغلي بل یو شی به پرې راغی هغه به یې ترې نه لري یا په کور کې چې یو انسان اوړه چاڼی نو د اوړه د چڼولو سره هغه صفا اوړه خو لاندې لاړ شي لیکن پاس چې کوم پاتې کېږي هغه ګند دی هغه خلک بیا غورځوي یا یې غوایانو ته غورځوي یا یې چرګانو ته اچوي پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې ویبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر هغه بیکاره خلک به پاتې شي لکه څنګه چې د وربشو او یا د کجورو د صفا کولو نه پس په هغې کې هغه بیکاره او ګنده څیزونه پاتې شي پیغمبر علیه السلام وفرمیل لا یبالي بهم الله بالة خدای پاک د دغه بیکاره خلقو په پاتې کېدلو باندې هېڅ پروا نه ساتي ولې انسانان دا الله جل جلاله د خپل مخلوق د خیر دپاره پیدا کړي او چې څومره د خیر خلق کمیږي دومره به د شر والا خلق پاتې کېږي او د شر خلق دا د الله په نزد باندې هېڅ حیثیت هم نه لري نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس خدای پاک علم او پوهه خپل معرفت او پیژندګلي دا د انسانانو د دې زړونو داسې نه اخلي ينتزعه انتزاعا من الناس چې دغه رنګې ترې نه راوباسي بلکې يقبض العلم بقبض العلم دا علم به الله جل جلاله ختمي د علماو په ختم کولو سره یو عالم خلاړ د دنیا نه د هغه په تللو باندې د علم صحیح سلام بیا بل عالم لاړ د هغه په تلو باندې بل حصه د علم لاړه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث فرمای چې ولکن يقبض العلم بقبض العلم پیغمبر علیه السلام دلته صيغه د ماضي نه استعمال کړي د تیرې زماني صيغه نه استعمال کړي بلکې د استقبال صيغه استعمال کړي دا او دا استقبال نن ورځ راځي سبا برازي بل ورځ برازي بل ورځ برازي لکه څنګه چې د ورځو دا راتل په یو بل پسې دي دغه رنګې د علم ختم کېدل دا به د یو عالم بیا د بل عالم بیا د بل عالم د هغه په ختم کېدو باندې راځي او بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل فاذا لم يترك عالما کله چې الله جل جلاله په مخ د دې ځمکې باندې یو عالم یو نیک یو دیندار یو صالح انسان پرېنه ښودلو فاذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق به بیا خپل علمي مشران هغه به جاهلان او انپړه هغه به د خپل ځان لپاره مقرر کړي اوس خلق به وایي چې ته خو هم ملا یې پلانکې هم ملا دی پلانکې هم ملا دی ته خو هم مسلې ذکر کړي عزتمندو مسئلې ذکر کول دین بیانول دا صرف د خولې کیسې نه دي دا د زړه په معرفت باندې کېږي او د زړه معرفت دا الله جل جلاله مصلحین مرشدین علماء ته نصیب کوي نن موږ او تاسو ټول په سوشل میډیا باندې د فیسبوک کې موجود خلک د هغوی د دین زده کول غواړو او دغه وجه ده چې د فیسبوک باندې زده کړلی شوی دین هغه دین نه دی هغه بېدیني ده پرون یو کس د قربانو په دې ورځ باندې په سوشل میډیا باندې ورکړل چې ما د قربانۍ کولو په ځای باندې په لاره کې
د یخو اوبو واټر کولر مې ولګو، ما واټر کولر لګولی دی، ما قرباني نه ده کړې بلکې د قربانۍ په ځای باندې ما واټر کولر ولګو. اوس ډېر زما ناپوهه ملګري هغوی به وایي چې اوکه دا قرباني کول دا خو ظلم دی، دا خو د حیوان دا وینه تویول د دې فایده څه ده؟ واټر کولر دې ولګو، ګرمي ده، خلک به په لاره باندې تېرېږي، اوبه به ترې نسکي، د یخو اوبو د څښلو فایده انسانانو ته میلاو شوه، لیکن د قربانۍ په کولو کې څه ضرورت دی؟ یو بل انسان دی چې هغه د دې دور چې ځان ته مجدد وي د هغه نه سوال کوي، او سوال په داسې لهجې باندې کوي چې نن زما د فیسبوک او د سوشل میډیا نوجوان یې واوري، هغه وایي او بالکل حق یې ویلي. ورته وویل د یو کس نه تپوس کوي چې قرآن کې خو الله جل جلاله فرمایي چې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. خدای پاک ته ستا د قربانۍ دا غوښې هم نه رسېږي، خدای پاک ته ستا د قربانۍ دا وینه هم نه رسېږي، بلکې خدای پاک ستا نه مطالبه کوي چې زما نه ووېرېږه، تقوا اختیار کړه. نو پکار دا ده وایي چې د حکومت د طرف نه دي په دې قربانو باندې پابندي ولګي، ځکه د دې قربانۍ په کول کې آخر فایده څه ده؟ تا چې د ځناور وینه توی کړه، د ځناور سره دې ظلم وکړه، او د دې غوښې او د دې وینې الله جل جلاله ته څه ضرورت نشته. نو پکار دا ده چې په دې پابندي ولګي، او د قربانۍ دا تمامې پیسې دا دې راجمع کړلی شي، یا دې په سکول جوړ کړلی شي، یا دې په کالج جوړ کړلی شي، یا دې په یو لوی هسپتال جوړ کړلی شي، یا د حکومت د طرف نه دې پیرودونه جوړ شي چې په دې باندې امت ته، په دې باندې انسانیت ته فایده میلاویږي، په قربانۍ په کولو کې فایده څه ده؟ اوس دا یو سوال خلک کوي، دا د جدید ذهنونو، دا د الحاد نه د متاثرو خلکو، دا د تشکیک پیداوار، دا د خلکو په زړونو کې دا وسوسې اچوي. وجه دا ده چې د جمعې په ورځ چې یو مصلح عالم بیان کو او تا ته د قربانۍ ذکر د قرآن نه کو چې دا د ابراهیم علیه السلام یادګار دی، او قرآن کې الله جل جلاله فرمایي چې فصل لربک وانحر، د اختر مونځ چې وکړې د هغې نه پس بیا قرباني وکړه. او ابراهیم علیه السلام چې کله خپل بچې د الله په نوم باندې ذبح کولو ته سملو، ویې فرمایل چې وتله للجبین، په ځمکې را وغورځو، لیکن د الله د طرف نه راله چې وفدیناه بذبح عظیم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د قربانۍ فضایل هم ذکر کړي، پیغمبر علیه السلام د قربانۍ په خپله باندې عملي نمونه هم پیش کړې وه، لیکن زما د جدید تعلیم پیداوار بچو د عالم خبره وانه ورېده، او نن ذهني طور باندې په دې باندې راغی چې وایي دا فیصله دې وکړلی شي چې دا په لکونو بلکې په ایربونو انسانان چې دا کوم ځناور ذبح کوي په دې 3 ورځو کې په دې پابندي ولګي. وجه څه وه؟ هغه د عالم سره نه و ناست، هغه د یو جاهل او د یو انپړ سره ناست و، هغه د داسې انسان سره ناست و چې هغه ته د الله معرفت، د الله د ذات یقین، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عظمت، د هغه مقام، د هغه مرتبه په زړه کې نه وه. نو ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمیل فاذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، بیا به دا خلک خپل دیني مشران هغه به جاهلان په ABCD باندې به پوهېږي، په اردو په کتاب باندې به پوهېږي، لیکن د قرآن په حقیقي مقصد باندې
په هغې باندې به نه پوهېږي سیرت او صورت به د دین نه وي ژبه به په دین باندې عادتي نه وي دی به دی خپل دیني او خپل دینی مشر به دی ګڼي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بیا به دا خلک ځي او د دې جاهل نه به تپوس کوي د دین په باره کې نو فافتوا بغیر علم هغه به فتوا ورکوي هغه به یو دیني مسئله بغیر د علم او د پوهې نه خلکو ته بیانوي نو فضلوا وادولوا دا دیني راهنما هم ګمراه دي دا دیني راهنما هم ګمراه دي او د ده د ګمراهۍ د وجې نه ډېر خلک هغه ګمراهان وګرځېدل او نن عزتمندو مونږ د جومات په منبر باندې د جومات په محراب کې په قرآن بیانونکي باندې چې کله زمونږ اعتقاد ختم شو زمونږ عقیدت او تعلق د هغه سره ختم شو زمونږ نوجوانان هغه د دین نه نور هم لرې شول زه به د دې خپل جومات د ډېرو نوجوانانو تاسو ته وویم چې په سترګو به یې وویني چې فرض لمونځ وکړي سلام وګرځوي او بیا د جومات نه سیده څه شي روان شي او چې چا په عربو ملکونو کې وختونه تېر کړي نو هغوی خو بلکل سنت د سره پېژني نه او ډېرو میندو زمونږ کور ته راغلي دي او ما ته د زنانو په ذریعې باندې ویلي دي چې زمونږ هلکان فرض کوي او سنت د سره بلکل مني نه سنت عملي طور باندې کوي نه وجه څه ده وجه دا ده چې هغه د عالم سره ناست نه دی هغه د عالم خدا ترس سره چې هغه تا ته د قرآن او د سنت مطابق مسائل بیانوي هغه سره دی ناست نه دی نو چې تا د عالم نه اورېدلي نه دي او تا په فیسبوک باندې واورېدل چې پیغمبر علیه السلام خو په کور کې سنت کول بس دی وایي زه په کور کې کوم نو چې د جومات نه ووت د تنور سره چاک ودرو نو بس په ګپ شپ شروع شو سنت مکمل پاتې شو بلکې زموږ نوجوانان نن د فیسبوک او د سوشل میډیا په بنیاد باندې د انپړ او د جاهل او چې په دین او په الله باندې عقیده نه ساتي د هغه د مسایلو د اورېدو د وجې نه د قرآن د تلاوت نه انکار وکړو بله ورځ مې یو کس واورېد چې هغه وایي زه په مدینه منوره کې ناست او ما سره یو کس ناست هغه د قرآن تلاوت کو وی ما ورله په انګریزۍ کې لیکلی یو کاغذ ورکو چې ته دا ووایه وی هغه ما ته وی چې ما خو انګریزي نه ده ویلي وی ما ورته وی چې که زه د انګریزي لیکل تا ته ووایم ته به پرې پوه شي وی چې ما له خو د انګریزۍ د الفاظو ترجمه نه راځي وی ما ورته وی چې ته دا قرآن ولې تلاوت کوې تا له د قرآن د عربۍ د الفاظو ترجمه نه درځي نو تا ته د قرآن د تلاوت سره ضرورت نشته اوس تا ورته په زړه کې شک واچو چې ما له خو ترجمه نه راځي نو د دې قرآن د عربۍ د الفاظو اخر فایده څه ده بس هغه ولګېد قرآن یې بند کړو تلاوت یې پرېښود نو د قرآن ترجمه نه ورته د قرآن چې کوم احکامات دي د الله او د الله د رسول هغه نه ورتل کم سے کم دومره خو چې قرآن یې منو د قرآن د الفاظو تلاوت یې کوو او دا یې عقیده وه چې که ترجمه نه راځي نو کم سے کم دا قرآن دا د الله کلام دی دا د الله کتاب دی زه خو به د دې الفاظو تلاوت کوم چې د دې الفاظو د تلاوت په برکت باندې کم سے کم الله ته خدا پیش کولی شم چې خدای ترجمه خو مې نه وکړې لیکن د الفاظو تلاوت مې کوم نن زموږ نوجوانان هغه د اهل علم سره د نیکانو او د صالحانو سره د نه کېناستو د وجې نه د دین نه لرې کېدونکي دي تېر کال نه
او ابل کال په دې مملکت کې په دې پاکستان د ملحدینو چې د الله د ذات نه انکار کوي هغه 4% تیر کال چې کله د هغوی شمار وشو هغه 24% ګرځېدل او چې په دې کال کې شمار وکړي نو زه چې د 50% نه به هم اورېدل وجه څه وه وجه دا وه چې په الکترانیک میډیا باندې په سوشل میډیا باندې داسې ذهنونه تیار کړلی شوي دي چې هغه د نوجوانانو په ذهن کې د دین نه لرې کېدل د هغې داسې ګورونه استعمالوي چې زما نوجوان نن د دین نه لرې کېږي او دا د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي وه او د هغه پیشنګویي به نن الله جل جلاله صادقه کوي نن زما نوجوان د دین نه لرې روان نو عزتمندو دا دوه عظیم علما دا د دنیا نه لاړل اوس د دې علماو په ځای باندې د دوی نائبین او قایم مقام راتلل دا انتهایی مشکله ده ها کم سے کم دومره کېدی شي چې د دې علماو دا تلل دا د ځان دپاره دیني تاوان ومنم او ویږنم او خپل بچې په دې نیت باندې قرآن ته کښېنو دین ته کښېنو چې که نن شیخ ادریس رحمه الله چې هغه د دې امت یو عظیم مصلح و د دې امت یو عظیم هادي او رهنما و د دې امت یو عظیم داعي هغه نشته دی یا د مولانا مفتی سیف الله صاحب رحمه الله غونته کې عظیم مفتی او قاضي د دین د پټو پټو پوښو پوهېدونکې هغه نن نشته زه به دا خپل بچې په دې نیت باندې قرآن ته کښېنوم چې که د ده نه شیخ ادریس نشي جوړېدی د ده نه مفتي سیف الله صاحب نشي جوړېدی کم سے کم یو عالم خو به پیدا شي او د دین خو به څه کار وکړي نن زما نوجوان هغه عالم ته په کنځلو باندې دی نن زما نوجوان د یو نیک مصلح عالم د هغه شکل بګاړ کي باډي د عالم ده او شکل سر یې ورته د خر ور په سر کړی سر یې ورته د سپي ور اچولی دی سر یې ورته د نورو ځناورو ور اچولی دی دا اظهار د دې دی چې مولا نه منه نو که ته مولا نه منې هم ستا په دغه خبرو باندې مولا نه ختمېږي خپل ایمان دې ختم کو او زه دغه نوجوان ته ویم چې ته دې عالم ته کنځل کې د عالم شکل هغه ته بدلې د دغه عالم شاګرد تا ته دا نوم چې تا ته ښودی د اسلامي دا هم د دې عالم شاګرد کې ښودلی دا مونځ چې تا ته ښوولی دا د دې عالم شاګرد تا ته ښوولی که دا ته نن کلمه وی دا د دې عالم د شاګرد په برکت باندې ده ته که د دې عالم شکل ډېر هم وران کړي او په دې عالم پسې لویه هم پروپېګنډه وکړي دا عالم د ختم کېدو نه دی دا په دې مخ د ځمکې باندې چې دا اسمان باقي وي دا نور باقي وي دا عالم به هم باقي وي لیکن ستا د ایمان امتحان دی ستا د اعمالو امتحان دی او ته به د الله په نظ باندې ناکامه او فیل یې ځکه خو نبي اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وادولوا عزتمندو علما دا د دې امت رهنمایان دي علما دا د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نائبین دي نبی د امت د اصلاح دپاره لیکن نبی به د امت نزي نبی به همیشه نه پاتې کېږي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل لیکن د نبی په تللو باندې د نبی تعلیمات نه دي ختم شوي دغه رنګې د یو عالم په تللو باندې د علمي محنت د قرآن او د سنت د حفاظت او د اشاعت
دا هم ختم کېدو والا نه دی دا به تر قیامته پورې باقي وي نو نن په دارالعلوم حقانیې باندې یو عظیم مصیبت او ابتلا او تکلیف د مولانا مفتی سیف الله حقانی صاحب رحمه الله د دنیا نه په تللو باندې راغلی دی خو دارالعلوم حقانیه دا یو نظریه وه دا صرف دغه عمارت نه دی بلکې په دې عمارت کې دننه د یوې نظریې تعلیم ورکولی کېږي او د دې درسګاه د دې نظریې بنیاد چې چا ښودی هغه د دنیا نه لاړ مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله بیا ورپسې امام الشهدا لاړ بیا ورپسې مفتی محمد فرید صاحب لاړ نور لوی لوی علما لاړل لیکن الحمدلله د دې نظریې د بقا او د پرچار دغه دیني درسګاه الحمدلله باقی دی او تر قیامته پورې به انشاء الله العزیز باقی وي زمونږ د دې علماو د دنیا نه دا تلل دا مونږ ته ترغیب او تعلیم د دې دی چې د دې نظریې د بقا دپاره خپل بچي وقف کوي خپل بچي قربان کوي انشاء الله العزیز ستا د بچو د وقف کولو د وجې نه ستا په عزت کې به الله جل جلاله زیاتې راولي او د الله په دربار کې به دا ویلی شي چې ما هم د دین د عمارت د حفاظت دپاره د خپل ځان نفس دغه رنګې یو صدقه جاریه پرېښودلې ده الله جل جلاله دي زینة المحدثین شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس شهید رحمه الله ته په خپل جوار رحمت کې د قرب هغه مقامات نصیب او د هغه نه چې کوم باقیات الصالحات دي الله دې هغوی ته نور هم بقا او استمرار نصیب کړي او نن چې زموږ استاد محترم مولانا مفتی سیف الله حقانی صاحب د دنیا نه تللی دی الله جل جلاله دې هغوی ته هم په خپل جوار رحمت کې د قرب هغه مقامات نصیب کړي او الله جل جلاله دې د هغه علمي پسماندګانو ته د هغه نور اولاد او احفاد ته د هغوی په نقش قدم باندې د روانېدو توفیق ورکړي واخر دعوانا